بابا کسانیان چې وپوسئ څوک څوک کسانان دا سید قمر کاکا اصلي او دی مشر و او دا بانډو والا ټولو قمري زمانو درویشو سیپورو دا کسانان دا مومندانو او دا تاسو چې ورپسې هغه کلي ته لاړئ هغه ګدون غاړې ته تور غر ته دغه پکې و سخیدالله دي دا دي په کډه راغلي د شیرباد پلار او دی راغلي سخیدالله زما یقین دی چې دی پلندر سره راغلی پلندر سره راغلی او ملوکو هغه فضلې چې کوم دی دا زوی و او ملوک مونږ لیدلی و ګاڼه یې ګرځولی فسد او کوټو او سرفراز خان بابا ګاڼه و دې ماشومانو کې ماشومانو دکه ستاسو پټي سر ته انځرانو او دکه ده او دکه ده د هندوانو د بوټونو هم په دکه ګاڼه د لاندې بوټان دکه ګاڼه چې بیا خټ شي که نه چې کولال به کنستنه به پکې راوته او استاد له به ډېره خاوره ځکه چلولو چې هغه ډنډه کو دې نه ډېره خاوره وړي ډېره ټوله غونډه هغې وړي خو هغه پکې ستاسو نیکه پکې دا نه وي خو چې ګلزاده له بیلچی راوړو هغه به وي دا دی بوت دی نو بس په بیلچی بیا سم ووو ټانګرې ټانګرې به یې دا خو موږ هغه دړې موندې وي دا بله ډېرې چې دا غټه دا لوی ډېرې دې کې څه نشته دې کې د کولالانو مرۍ دی خورو نه ټیک دی دې کې څه کټوې راوتې وي غټې هغه پکې هډوکي روځي هډوکي پکې شته دې د پاسه وي څه وخت کې انګریزانو بوټ لګولو بوټ پې و غټ بوټ و پې په منځ خو چې څه شي اوس چې غټه اوسپنه وه داسې او لیکلو پې دا یو دا شوه یو دا چڼکو ډېرې چڼکو کې چې کار کېده که نه تاسو پکې څه مزدوري کړې وه نه هغه موږ به خپله زمینداري کول 3 روپۍ ورځ به جوړ او 3 روپۍ بره چې د جاپانیانو دکه جاپانیانو بره میخه سنډه دغې کې هم کار کړی خو هغې کې هم نیو بل سره مرو او دې کې هم او دا نورې ډېری نه دي دا څه شی هډوکو ډکې دې کې څه نشته دی نه دی دا خوارو دا په ځای کربونه به وو دا خلکو وي پلنکي ځای کې دا دی قبر یې کنسته دا دی دغه یې کنسته ډکې بابا چارغلی مقبره کې یو هندو دغه راغلی و په چکر چته نو یو چمیار سپلایس لیدلی که څه شی بوټیش لیدلی نه چمیار له یې ورکړی نو چمیار ورته وایي چې کوم دی یاره څه کوې سړی نو هغه والا د ډوډۍ سات کوي مونږ خو ډوډۍ زه نه خورم ډېره خو کوپی دی راله ومونته چې ته د غوا ما هغه غوا ماسه کوله خو تله یو دوکان یې والا راغوستی دي یو ډوډۍ ورسره راغوستی ده د تناره چمیار بوټي والا ګنډلی دی هغه یې والا ورکړي نو هغه ته یې وایي چې ډوډۍ دې مې راباندې وخوروله او چای دې مې راباندې دغه کړه خو دا راته وایم چې دې د یوه مقبره ده او په هغې کې یو قبر دی هغه و که نه خدای پاک په دله پکې څه درکړي دا لاړ شه او دی ورته وښو نو هغه ته یې ووایي چې یاره راشه نو ماته یو هغه ویلي وو نو سړی راغلی و هغه وایي چې قبر وکنې نو چې هغې له یې رسولی دی او هغه یې معلوم کړی چې دا دی دی هغه ته یې مالا دا دروغ ورته ویلي نو بس هغه ورور ته یې ویلي چې راځه او دې ته له کور ته نه نېستی بس هغه ته وویل څه ته دوړېدلې را دوړېدلې هغه ښه مالدار و بیا او نو وروره دا وو په دوکانونو په دغه کربونو کې وو خو هغې ته پته وه چېرته دا قبر کې دې قبر کې نو راسې خلکو نو ورکړي
شیربهادر خان نوم مو اورېدلی چې یو د بیړو شو یو د بیړو چې هغه تړلی وي هغه دغه وایي شعر وایي د شیربهادر خان تړلی پرانستی نه شي څوک هغه خپل جیل ولته که نه بیړوچ کې